شخص ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم محفل ته راغی او دا خبره وکړه چې یا رسول الله اے د الله حبیبا دا دین می ډیر زیات خوښ دی دی دین ته راتلل غواړم راځم ولې په یو شرط باندې چې مال دی زنا اجازه راکړي شي یعنی خبره دا ده چې د زنا اجازه ته ماته ملاو شي زه د زنا شوقي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې ای بني آدمه ته دا غواړې چې ستا مور سره څوک زنا وکړي نو هغه کس ډایرکټ دا ووی ای د الله حبیبه چرته هم نه غواړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا ووی ته دا غواړې ستا خور سره څوک زنا وکړي نو هغې چرته هم نه وی ته دا غواړې چې ستا لور سره څوک زنا وکړي وی د الله حبیبه نه غواړم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک واغس او د هغو سینې منې کېښو هغه کس سینې منې کېښو نو هغه کس پخپله دا وی چې هغه ټایم کې ما ته یخوالی محسوس شو یعنې زما دا زړه داسې یخ شو وی هغې نه بعد تر آخره پورې یعنی زنا خو پرېږدی زما ذهن کې د زنا تصور هم نه راغلی یعنی اراده هم نه راغلی نو ګورئ ملګرو نن سبا که عالم یا څوک نیکي هغه دا نصیحت وکړي چاته هم نصیحت وکړي نو مخکې نه ماشاءالله عوام سره خو دلایل ډېر زیات دي هغه وي که دا ښځه وې نو دا به کور ناسته وه دا بار بازار کې ولې ګرځي تاسو ته دا پته شته تاسو دې ښځې نه واقف یې چې د بازار کې کومه ښځه ګرځي یا بازار ته راغلي یا هسپتال ته راغلي کېدای شي د دې ښځې خاوند مړي یا کېدای شي دا ښځه غریبه یي نان نفقې منې بار وتلي یا کېدای شي دې ښځې ته یتیمانان ناسي او تاسو چې کومې جنۍ ته ګورئ دا هم ذهن کې ساتئ کېدای شي دغسې ځوانان وروڼه دي هغې هم وي او کېدای شي هغه هم داسې غټ ښایسته خاندان سره تعلق لري نو ګورئ ملګرو موږ له خیال ساتئ کومه ښځه چې کور نه وځي هغه په مجبورۍ وځي یا خو غریبه بیماره ناجوړه کور کې څوک یي نه خپل د کور په خپله مالک کوي یا د رزق تلاش کې ځي او یا بچو له څه دوی موي اخلي یا ځان له څه کپړې اخلي نو موږ له پکار ده چې کوم په لارې موږ ځو نو موږ خپل نظرونه کته ساتو خپل د خور چې څنګه خیال ساتو دقسې موږ له پکار ده موږ د بل چا خور ته خپل د خور په نظر باندې وګورو بې ادبي معاف موږ خو ماشاءالله د تلو ورځو کې تلو میاشتو کې خو موږ خپل خویندې داسې کړې چې د هغې څه مثال نشته په دې تلې کورونا کې دومره خلک مجبوره وو غاړو پیسکو ایریا منې نو یوې ښځې له به 10 کیلو اوړه ورکول او 10 کسانو به ځینې تصویران اخیستل آیا شریعت موږ ته دا اجازت راکوي آیا موږ دا ښه وکړل د یو انسان عزت د یو ښځې عزت د یو ښځې پرده موږ دنیا ته وښیله یو اوړو منې په یوې تروړې منې 10 تصویران ترې نه وښکل موږ خو هغه په زور کورونه نه وښکلي زمون رویه دا ده الله دې عفو وکړي بیا تفصیلي بزاوی کې لیکي کما تدین و تدان څنګه چې کوي هغسې به در سره کېږي وګوره ملګرو په خپل ګریبانونو کې وګورئ چې موږ څه کوو که موږ د چا خور ته چا مور ته او د چا ترور ته ماشوګانو ته په بد نظر ګورو نو زموږ ته به هم کتلی کېږي دې نه مخکې ما یو بزرګ واقعه پیش کړې وه چې هغه یو ارادې منې د زنا په ارادې منې یو الله ډېر غټ بزرګ و الله به ترې ناراضه شي په څه خبرې منې نو هغه د زنا په غرض منې یو
کور ته لاړ، هلته یې دستک ورکړ. نو چې کله واپس راته خپل کور ته نږدې شو نو کور ګیټ ورته په خپله نه کولاوېده. هلته چې کوم کور ته تللی و په زینا غرض باندې هغه خلک نیک وو، هغه ورته ګیټ کولاو نه کړ. دې چې کله خپل کور ته راغی نو خپل کور کې چې کله دې دستک ورکوي نو ده ته مخې نه ګیټ نه کولاوي. اخر دې دا وایي چې زه ستاسو د کور والی یم. ګیټ چې ورته کولاو شي او مخکې هغو دا خبره وکړي چې داسې کس راغلی او ګیټ یې ډبه، نو دی ډایرکټ خپل د لور په خبو باندې پرېوځي چې لورې یا ښځې دا غلطي ستاسو نه ده، زما ده، زه هم د چا ګیټ له تللی. نو موږ له تاسو له خیال ساتلی که د چا لور خور خیال موږ وساتو زموږ به ساتلی کېږي، او که د چا لور خور خیال موږ نه ساتو بدنظري کوو نو زموږ هم دا موږ سره کېږي. او دا واقعیاګانې ما مخکې هم په یوټیوب باندې ما مخکې دا بیانونه کړي دي چې د دې په بدنظرۍ په سر باندې غټ علما چې دي د هغو اخري خاتمه چې د هغه په ایمان نه ده شي، صرف د بدنظرۍ باندې. بدنظرۍ نه الله تعالی دې موږ او تاسو او ټولو ساتي. او دا ملګرو دا جواب چېرته هم مه ورکوئ چې دا ښځه که سمه نه وي دا بار نه وتله، دا خبر مه کوئ. ځکه مه کوئ بعض ښځې داسې چې هغه کونډې، بعض داسې چې هغه غریبه وي، بعض داسې چې د هغو څوک وي نه لاچاره خپل نان نفقې له بار ته وځي. نو ملګرو نن دا پیغام چې دی دا مخکې ملګرو سره شیر کړئ او په خپله پرې هم عمل وکړئ. او موږ ټول له پکار دی چې موږ دې باندې